وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. سورة البقرہ اول سپارہ 104 نمبر آیات کریمہ درس دے یوصل سلورم. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اے دا کلمہ وین کو منن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا تقولوا موائے تاسو اے مومنانو موائے تاسو اے مومنانو راعنا لفظ دراعنا لفظ دبی ادبی لفظ دبی ادبی. وقول انظرنا او آئے چوگور منتا انتظار کمنتا. واسمعوا او آورے وللکافرین او دا پاراد داسی بی ادب کافرانو عذاب علیم عذاب دردناک دے. دا یہودیانو دا محبوب سر لگیدنا نو اما کما اعتراضونا او بانی ورطا جوڑولی. کلبی ورطوی تا منزکا نمانو چی پتا باندی وحی جبرائیل علیہ السلام روڑی اغاز منگ دا پلار نکا دشمن دے. که پتا باندی وحی میکائیل علیہ السلام روڑا مطب منگا منلیوی. تا منزکا نمانو چی تر سلیمان علیہ السلام طرفداری کے داغا مرگتیا کے اغتا نبی و پیغمبر وے حالان کے اغا نعوذ باللہ جادوگرو. بل اعتراض اداؤ کو چیتا منگا جادو نمانی کے حالان کے جدید پارخ اللہ پاک فرشتی رالی گلی بھی. اس دے آیات کریمہ کے بل اعتراض چی منگتا زکا نمانو چیتا منگا دا صحیح الفاظو نمانی کے. واقعہ داوا چی دا یہودیان بلار پنیکو بے ادب را روان دی. دا زکا خول اللہ پاک دا ایمان توفیق نور کئی او بے ادبین دا عام خلقو نا بلکہ دا انبیاء کرامو بے ادبی کئی او بیاد امام الانبیاء سردار الانبیاء دا خوب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ادبی کئی. دا سٹکے بیوی چی دا غیب دو مخو دو معنی بوی دبت اغا غلط معنی غستا. نبی علیہ السلام تبے کنزل کولو کل بیوی نعوذ باللہ دا کمکل لے کل بیوی دا شپونکے دے اکل بیوی دے دے مرشی. لکہ حدیث شریف کی راضی یہودیان برالو محبوب تبیوی السلام علیکم سین سرا سین علیب پہ اگد کو السلام علیکم. نسام عربی کی مرگ توائی یعنی تاباندے دے مرگ راشی تا دے مرشی. نائشی بی بی چووری دا ناڑی رخا پشوا چی دادا سے بیادبا بکواسیان چی امام الانبیاء تخیری کی محبوبت جواب کی وعلیکم
نایشی بیوی جو قربان داو وردی تاسو تخیری کئی محبوب ورتوین ما وتدکم دعا وکړه د دې خیری پمان نه لګي ازما خیری پدی ډېر خلګي دا لار پنیکو بیا ادب را روان دي او دا خبره ده چې با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب با ادب با مراد بے ادب بے مراد قرآن تا منگورو پیریان دی سرکا پیران دی راغلی دی معلومات کئی چوس منگ اسمان تزو نو بمبارے سیواشی بھی دی او سوکیداران اسمان کی پرشتی اغیق پر سوکیدارے سخت کڑی چس چل شویل یو جماعت د پیریانو کافرانو راغی محبوب د سحر موس کو نو چې کله قران ووریدو یو بلتوی انسیتو چپشه وګوره دا کیسه نه ده دا الله پاک ما تعالی د انسانی کوي چې پیریان کافران دي او چې کله اوی د قران ادب وګو الله پاک ولا د قران د ادب د برکتا ایمان نصیب کو او صرف ایمان نه بلکې د دعوت توفیق ولم ورکو ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ابیا خپل قوم ته تللی دي اول ته تبلیغ شروع کړي جادوګران دي کافران دي او چې کله د موسی عليه السلام ادب وکړو ادب دا ډېر لوی خپل خوې دي الله دې موږ له نصیب کړي دغه حدیث شریف کې راځي الدین كله ادب دین چې دې دا سراسر د ادب نوم دی یو سړی په ګس لاس ټوړې خوړه خیلا سے قسمو محبوب ورتوی الکه په خلاص قران ناغه تکبرانان داس کې داسې مشروطه پتا وروي دین چم خوړې نو محبوب په پوښو وی الله دې وکي چړو نه خوري نو چې بیا د وی وکړه ناغه لاسه اتوماتیک شل شو اخیلا سے شل شو چا چې ادب کړی دی الله بخله دی کاکا دی او دس کی چارندام داغا نهر کی چارندام کئی اغا وبدا سخکت زی اقوا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ناستے چارندام کئی دی زمیدار کاکا ویو او دا زمانہ چکمی وبدا چارندام کت زی دا خو کت پا مولی سے ورزی او دا خو بیادبی دا را پاسی دو او د مولی صاحب نه هغه طرف ته کېناست چې کله وفات شو عالم په خوب تولیدو چې الله پاک د دې ادب چې د مولی صاحب می ادب وکړو الله رب العزت د دې ادب په وجه زما مغفرت وکړو چې کله سید احمد شهید رحمه الله شاه اسماعیل شهید رحمه الله په غرغشتو پنځتار کې نالته کی سید احمد شهید رحمت الله علیه شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ته وی چې تورشه زما دا اس بوزا یا حسین یعقوبی اسمیلا دا لاکی ورته یاد کړي اوګه خبره ده شاه اسماعیل شهید رحمه الله د خپل استاد اسرا پرانستو اراغه پدیا لاکو واپس چلان نسان کېدو صاحب کورو استاد ورتوی ولی ګډوډي استاد خپکی گما با ادب با نصیب تاسو خبره امه ومنلا تاسو وی زما اسبوزا خو مال زما لو اجازت را نکو چې کوم ځای پکم ځای باندې زما استاد ناشتي زده هغه ځای باندې کېنم نو زه خو ستا اثر تلیما او پیاده می منډه وسره والدین ستا په اس باندې ناس نیما
زکه مال زماز لو اجازت نه راکو مسلمانان داسي با ادب ای اوس دي ته وګوره دا بی ادب با درس تراتلو محبوب سره بکی ناستو نو دی با کنزل کولو بی ادبی بی کولا سنگ بیوی راعنا یا رسول اللہ نو دا راعنا دی یهودیانو با دو مطلب آغستو او غدوال دیر خطرناک او غلط دی یو مطلب بیدا آغستو چې الله پاک قران کې فرمایي دی به دا ټکي له کوګت کتاو به کله په جبه خپلې داسې به وي راعینا نعوذ بالله تشپونکی تګړبای زته تګړې بيزي سراوا دلته ناس ته خلکو ته خبرې کې دویم به راعینا داسې به وي نو بیا معنا دا چې تبي وقوبای تکا مکلی نعوذ بالله او صحابه کرام با دا ټکه داس استعمالو لکه څنګه چې دی نو بیا معنا دا چې زمون لحاظ وکا نو توجه سره وره صحابه کرام په دا ټکه صحیح استعمالو غیبت صحیح معنا واسطا چې زمون لحاظ وکا مونږ ته لک توجه کا مونږ په خبره پوه نشو او دی ظالمانو بتنا شپونکی او کمکل مانا غستا نو بیا به یو بل توی وګورا مونږ ته په پرده کې پټ پټ کنزل کو ادي وته کار کنزل کې صحابي په پوښو وته وی کرنن پسم راعینوي سرونه درډالو زوم جنگ جوړې دو یا ایها الذین آمنو اے ایماندارو الله پاک مومنان منع کړو چې د کافر هغه ټکی مو وای اگر چې تاسو په خنیت وای خو چونکه بل معنا پکې مشتا نو بس دا ټکی اړو پرې دې چې غم غوس شي د دې نه سم معلومه شو د دې نه دا معلومه شو چې وګور الله پاک مومنان دا هغه ټکی نه منع کړو په کوم ټکی کې چې د غیر سره یو شانوال راځي ډېر مفسرینو لیکلي دي چې د ټکی نه موږ منې کړو چې په هغه ټکی کې هغه سره یو شانواله دی نو په غم کې ودونو کې وغیرہ دا سونه رسم و رواج او نعوذ بالله یو سو بل څه چکیږي شکل صورت کې معاملاتو کې سیاست کې مکمل داغینه من راغلی دا ځکه حدیث شریف کې راځي من تشبه بقوم فهو منهم چاچی دی او قوم سرزان مشابه کو نعوذ بالله هغه داغینه شو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته یو کاکاوی ماتا نصیحت وکا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وی کاکا قران تلاوت کې وچاو ویخا چې د قران مجید تلاوت کې کنه نو دا الله پاک تاسو سره خبره کوي یا ایها الذین آمنو دا سټکی چې راشي نو دې ته وکې دا دې پس بیا الله پاک دا توای چې دا پلانې کار کوا نو کولو کې پیدا ده یا بدر توای پلانې کار مکوا نو نه کولو کې پیدا ده اوس دلته کې الله پاک مونږ توای چې د دې غټکی تاسو مې استعمالوي دا یو قاعده او قانون او کلیه شو چې دا غیر کم تور طریقې دي دا ولي وی چې کله انور راخیږي انور پتندي انور کوبيږي نو دا کټیم کې مونږ مکوي دیکھم دادا چې دا مشابهت یو شانوال راضي دا هغه خلق سره څوک چې د انور عبادت کوي حدیث شریف کې راځي تاسو د ماخام موز تلوار باندې کوي زر کوي مستحب دي ولی د ماخام موز کې تاخير ډېر مکوي رستوال ډېر مکوي ځکه يهوديان دا د ماخام موز اغي خنا وخت کوي دا د محرم روزه چاله الله پاک توفیق ورکو فلسم محرم اغي نسی
محبوب وی چې تاسو نهم او لسم یا لسم یو لسم دا تصویر ولی حرام دی پدې کې لوی نقطه دا ده چې د دې عبادت کې د دې پټوانو مخکې به تراشل او سیدا جوړ کړي مندرونه او صبر سکے دا قبرونه په خول دا ولی ګناه ده نور خبره پکې مشتا ولوی خبره پکې من تشبه بقوم فهو منهم دا په ودونو کې دا وربل دا خبرته ده او نعوذ بالله دا سي خطرناک رسمونه رواجونه د هندوانو یو رسم په واده کې دا ده چې هغه زنانه چې دا غي خاوند مرشوي نو هغه باندې جوړه نکټ کوي د ناوي ولی دا غي دا نظریه ده چې ردي خاوند په دې حالت کې مرشوي چې لا پیغله ده اسنه دغه جوړه دا چې اوس نکاح کیږي اسنه ردي خاوند مرشي اوس دا رسم رواج نعوذ بالله منګه او تاسو ردینه منی شویو تاسو په زرګونو مثالونه دي تاسو ته زمانہ خیال دي د آیات کریمه کې الله پاک یو قاعده او قانون دي چې ګوره د غیر مشابهت پنه کوي بیا تاسو ګوره ککړوړو کې دي ک خوراک کې دي ک شکل صورت کې دي ک معاملاتو کې دي ک خبرو ترو کې دي کدارنګ اخلاقیاتو کې دي ک سیاست کې دي نور پسې وی چې انظرنا واسمعوا داسې کوي چې محبوب ته وی چې انظرنا راعنا موای جو قربان مونږ ته وګورا توجه کا انتظار کا او بیا فرمایي چې واسمعوا سبق او خبره توجه سره اورا الله پاک مهربان ذات ته چې کوم ملګری خبره ته توجه کوي ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید الله پاک به قران هغه چاله پیدا ور کوي چې دې د زړه په غوږ قران اوري توجه سره قران اورا واسمعوا نو بیا په کې اړو دې راعنا ټکی اړو څه خبره ناراضي ولل کافرین عذاب الیم او دې کې مفسرینو دام لیکلي دي چې دا سنمونه کې خودل چې دا غي دوه معنی او دوه مطلبونه وي پکې د بیا ادبه لکه عبد الرسول شو عبد النبی شو پیر بخش رسول بخش وغیرہ چاغه کې نعوذ بالله لکه معنی بل خوازي د دینه من راغلی دا او بیا علماء لیکلي دي چې په مور او پلار د بچو یو دام حق دی چې غیله خيستن مونږ دي او بیا تفصیل مونږه تاسو ورو چې محبوب نمونه بدلی حضرت علی تنه زویو شو الګه سنم دی ولا کې خودو حرب او حرب او جنگ توای د نوم سری بیا به جنگونه کوي دله حسین نوم کېدا معشوم ته وی مسمو کې بچستا سنم دی عاصیا لا بل انت جمیلا هغه وته زمانو عاصیه دی عاصیه خو نافرمانی توی ستانو جمیله دی برا نیکه توای دا زمون روحانی مور دا د محبوب بیبی دا محبوبی ستانو جویریه شو د نوم اثری پکارداري چې مونږ او تاسو دا کوم کړه کو اخلاقیات دي معاملات دي شکل صورت دي یا ودونه دي غمونه دي چې دې کې مونږ ګورو چې چرته نعوذ بالله من تشبه بقوم فهو منهم اغي کران شو الله رب العزت ما او تاسو د غیر د مشابهتنا فارس کو ساتي بیا تاسو یا ایها الذين امنوا ایماندارو لا تقولوا راعنا موای لفظ د بیادبه وقول انظرنا اوای چوغور مونتا واسمعوا او واوره وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب الیم عذاب درناک دی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك يا ارحم الراحمين یا الله د درس قرآن په خپل دربار کې قبول او منظور کړي یا الله دا کمل کې ورته کینی یا الله ستا کتاب ته کینی یا الله دې عزت کې یا الله دې عزت مند کې یا الله دا قرآن مجید
د دې په زندګو کې راولي یا الله عمل کې راولي یا الله دې قران مجید په برکت د دې په عمرونو کې په ځوانو کې په کاروبارونو کې خیر او برکت واچي یا الله د هر قسم پریشانو غمونو نه وساتي یا الله دې قران مجید د درس په برکت دې تر دنیا او د قبر او د آخرت خوشاله نصیبه کې مخه ته رڼا کې آمین آمین برحمتک یا